دا اختلافات صرف زمون په دې ملک کې که الله پاک وله خیر وکړي دا د 2 ورځو مفتیان الله ختم کړي دا د 2 ورځو مفتیان دي که نه الله مو دي ټول فساد دی جوړ کړی اوس خو لا پکې راغلي په موبایل کې پوسټر ورکړی مفتی بن جاؤ 1 مہینے میں راشه که تودې کې مفتی توب دومره آسان شه په یو میاشت کې مفتی جوړ شه دا یاد وساته په دې افغانستان او دې پاکستان کې قسم په الله تا خو ویل په دې منبر چې 4 وار مسرقونه حق دي او بیا چې کله کینې بیا 3 کافر کې نعوذ بالله من ذلک او یو دې راټینګ کړی زه دا وایم چې الله دې دا رب غوندې قانون په پاکستان کې راولي چې هر سړی کم مسلک په کومه طریقه مونځ کوي بس جایز دی اول خو وایي چې 4 واره جایز دي 4 مسلکونه حق دي بیا چې د یو کس سره مناظره شي بیا د یو کس سره باز شي بیا په یو کفر فتوا لګي بل مسلمان ثابت دی دا داسې زړونه زمونږ د بغض او کینو نه ډک دي قسم په الله دا صرف صفا کېږي په قرآن او په حدیث بس 4 واره مسلکونه چې کم عمل کوي دا په بخاري شریف کې موجود دي په مسلم شریف کې موجود دي په ترمذی شریف کې موجود دي ابن ماجه کې موجود دي صحاح ستو کې موجود دي ولې په یو بل د کفر فتوی لګي زه صرف د عوامو ته وایم چې تاسو په دې مسلو کې مننه نه وځئ په ټکي نه پوهېږئ زما غوندې د خولې نه به د الفاظ ایستي پته به هم د تنې کافر شوی به